حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دا ډیر مشهور صحابي دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د باره کې فرمایي وای دا هغه صحابي دی چې دا ډیر زیات علم حاصل کړي دا الله ر ډیر علم ورکړي. دا چې څوک نشته چې داسې علم حاصل کړي او بیا حضرت علی صاحب فرمایل د خپل علم محفوظ کړي دی عمل پکې د پشان لا څوک نشته چې داسې مضبوط علم حاصل کړي. خو بهرحال ته مسلمان شوی نه و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت خبر ته چې کله ورسید چې دغه رنګ یو انسان دی یو کس پیدا شوی دی او دا دعوه کوي چې زه آخري پیغمبر یم ما باندې اسمان نه وحی راځي ما ته خبرونه خبر ما ته راځي. دا چې کله خبر شو نو دا مکه مکرمه ته خپل رور راولېږه چې لا چې ته تحقیق وکا معلومات وکړه چې آیا دا خبره رښتیا ده او که دروغ دي چې دغه رنګ یو کس دی او دا دعوه کوي. خپل ورور یې راولېږه هغه چې رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې کېناست بیا ورور واپس لاړی نو ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وایي ما دغه کس ولید ډېر عجیبه اخلاق الله ورکړي دي ډېر ښایسته عادات دي دا پیغمبر دی. بیا ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنہ خبره یقین کېده نه د په خپل باندې سورلی برابر کړه ځان غوټه راواغسته خپله او مکې مکرمې ته خپله را روان شو. چې کله مکې مکرمې ته رالی ډایرکټ مسجد حرام ته دا رالی هلته کېناست. یوه ورځ یې تېره کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې معلوم نه کړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پکې کم یو دی. ماښام او ماخوستن ټیم شو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پسې ورلی وی راځه ته به میلمه نو ځان سې بوته ځکه دی خو په مهمان نوازۍ کې دغه رنګې پروټۍ ورکولو کې د مشهورو قریش نو ځان سې بوته هغو کې یوه شپه تېره کړه. دوی به د میلمه نه تپوس نه کوه دا مسلم ده چې میلمه ستا که راشي نو میلمه نه به ته 3 ورځې تپوس نه کې ته څله راغلی ولې راغلی دا خو زمونږ رواج دی په لومړۍ ګنټه کې یې تپوس کوي ته ولې راغلی دلته څه وجه ده هغې به دا تپوسونه نه کول. حضرت علي صاحب یوه شپې اوسه تېره کړه دې د تپوس ونه کړه. دا سبا لاړې بیا مسجد حرام کې حرم شریف کې ناست و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې بیا معلوم نه کړه. بیا سبا را ټیم شه بیا حضرت علي صاحب راوسته کور ته 3 شپې مسلسل حضرت علي رضی الله تعالی عنہ به راوسته کور ته شپه به یې کول او سهار به بیا ته. چې کله 3مه شپه شوه علي صاحب ته وفرمایل وی ای میلمه ته څوک یې او دلته ولې راغلی څه کې؟ ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی زه تاله په الله په نوم باندې قسم در کوم چې زه ته یوه خبره کوم خو چاته بیا کښېنه. علي صاحب ته فرمایي ټیک ته وی که راته وی ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې دلته یو کس دی د نبوت دعوه کوي چې زه د الله پیغمبر یم زه راغلی یم د هغه سره میلاویږم ستا نه تپوس کوم چې آیا هغه به رښتیا پیغمبر یا که نه هسې د دروغو دعوه کوي. وی دا ووی علي صاحب چې په الله مې د قسم مې صحیح پیغمبر دی او د الله رسول دی او د الله نبی دی او ما په خپل ایمان نه وړی زه په خپله مسلمان یم. وی علي صاحب ته وفرمایل چې سهار به دې زه میلاو کړمه خو په شرط یو شرط باندې حالات ډېر زیات خراب دي مسلمانان ډېر زیات کم دي او کفار سوا دي ډېر زیاتې سختې په مسلمانانو باندې تېروي. زه تا ته یوه طریقه ښیم زه به تا سبا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوا ته ورسوم خو طریقه به دا وي چې ما او تا سهار د دې ځای نه روان شو د زمونږ د کور نه روان شو او ځو نو اول خو دا چې په لاره کې به موږ له څوک مخې له رانه شي که مخې له رام شي موږ له نو زه به لاره کې سیټ ته کښېنم یا به خپلې سپړۍ یا دارنګې چپل سې کومه یا به د تشو امتیازو دپاره دا کېنم خو ته به مخې ته ځې. وایي دا وایي چې ټیک ته بهرحال دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورساو سهار کې چې څنګه اوسه میلاو شه ډایرکټ کې کلمه وویله او مسلمان شه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل اوس خپل عبادات په زور باندې د خلکو مخې ته دلته کلمه مه وایه ځکه مسلمانان کم دي او کفار سوا دي خپل وطن ته خپل کلي او قبیلې ته لاړ شه هلته تبلیغ د دې کوه. وی دی ټینګ نشه دی چې کله راووت وی چې دا دین چا د پلار جاګیر نه دی چې ته په حق باندې دا کلمه په حق باندې را
دا دین او شریعت چا د پلار جاګیر نه دی وای راوته په زور باندې وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا کلمه چې کړه ویلا وای د مکه کوپارو په د باندې را باندې کلو ډیر زیاتې وه وای دومره وه چې د ان قریب چې وفات شوی شهید شوی وي حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ در پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر دې مسلمان شوی نه وای دا رااله په د باندې پاسه سم لاس چې دا نور مو وای اسنه کتا تاسو د شهید کې نو کوم غفار قبیله چې دا په لار کې را مونږ چې شام ته زونه بیا به دا مونږ پرې دینه مونږ ته به ارس بن شي د شام نه حالانکه زمونږ مین مرکز خو دغه دی وای دې هغه خلکو د خبر مې پوه شول چې او دا اوس مونږ په دې باندې لار ده نو هغه پرې خوسته سباله بیا نقشن واقع را به دومره وا بیا عبد الله ابن عباس چې په دې باندې پاسه سم لاس وې بیا نه زمونږ تجارت بنديږي دا هغه صحابي دی چې دومره په سخت باندې ما دومره جرأتمن سړی و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې ته په زور باندې تبلیغ نه کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شفقت په وجه باندې دا خبره د توکل خو بهر حال دوی چې د چا جاګیر خدا دین نه لري چې زه د چا د وجه کلمه نه چې دا کلمه په حق باندې زه څنګه نه وامه د دې په زور باندې کلمه ویله الله رب العزت دومره یو قوي طاقت ورکړي